أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سورة النمل شروع شو او سورة النمل د مکی سورت د هجرت نه مخکې نازل شوې ده. د دې سورت مخکینی سورت سره سورت الشعراء سره مناسبت دا دی چې سورت الشعراء په آخر سر کې د قرآن حقانیت ذکر شو او د قرآن په حقانیت چې کوم اعتراضات په کافرانو کول د هغې تفصیلي جوابونه وشو. نو اوس دې سورت کې دغه قرآن ته ترغیب ورکړل کېږي چې کوم قرآن مخکې وړاندې د هغې جوابونه وشو، اعتراضونه جوابونه وشو، ثابت شو دغه قرآن د پرېښودلو نه دی، دغه سره دغه زده کول او عملي کول ضروري شی دی. نو مخکې صورت کې اثبات د قرآن وشو، دې صورت کې ترغیب دی قرآن ته. دغه ترغیب په دې طریقه معنی دی چې د قرآن څلور صفات به ذکر شي. بیا چې کوم کس قرآن زده کړي او عمل پرې کوي نو څلور صفات به د هغه ذکر شي. د غونډ مجموعي به اته صفات شي. دا به اشاره شي دې خبرې ته چې قرآن یو واحد انقلابي کتاب دی د انسان د رهنمایي دپاره او دا کمې هېڅ یو شی هم پوره کولی نه شي. د دې صورت مرکزي عنوان چې کوم دی ترتیب کې دا یو ترتیب نزولي دی، یو ترتیب مصحفي دی. نو په نزولي کې په ترتیب نزولي کې دا 48 نمبر صورت دی او مصحفي کې دا 27 نمبر دی. د دې مرکزي عنوان چې کوم دی چې دا په کوم مضمون ثابت کی دا غټ خبرې دوه ثابتوي. یو علم غیب، نفي د علم غیب ثابتوي، د الله تعالی نه بغیر بل چا ته علم غیب دا نفي کوي چې دا نشته، او علم غیب خاصه صفت د الله تعالی د بل چا ته ثابت نه دی. او دویم نمبر هدایت او دغه شان ته کې سلامتیا د نیکانو خلکو د الله تعالی تر طرف نه ده. که الله تعالی څوک دیندار کړی دی، غوره کړی دی، هغې ته یې مقام ورکړی دی، هغې حفاظت یې کړی دی، نو دا د خپل کمال نه د الله تعالی طرف نه داسې شوي ده. دا دوه خبرې به دی ثابتوي، دا صورت به دا دوه خبرې ثابتوي. د دې غونډ صورتو خلاصه دا ده چې دا غونډ صورت په 3 بابونو کې تقسیم دی. اولنی باب دا 8 نمبر آیته پورې دی. 8 نمبر آیته پورې چې کوم سبقونه دی قرآن دی صورت کې موجود دی، هغه سبقونه دا دي چې یو ترغیب ذکر کیږي قرآن ته په ذکر د 8 صفتونو سره. 4 صفتونه به د قرآني او 4 صفتونه به د حامل قرآن څو چې قرآن زده کړي دا کوي. د دې نه وروسته به بیا هغه خلکو دپاره به زجر ذکر کیږي او یره به ذکر کیږي چې کوم د قرآن مخالف دي، او د دغې نه علاوه مؤمنانو دپاره به دې کې بشارت ذکر شي. دا 6 نمبره پورې غونډ سبقونو خلاصه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین، الله پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې. دا مقطعات دي او رونت د سورتونو په سر کې راغلي دي. د دې یقیني علم شاته نه دی معلوم، یقیني علم یقیني مطلب یې څه دی، او احتمالي علم چې کوم دی نو هغې کې تفسیر بیضاوي تقریبا 19 اقوال ذکر کړي دي. یو احتمالي قول پکې چا دام ذکر کړی دی چې په دې ذکر کې 2 حروف دي، یو طواره بل سین دی. نو بل طوا کې به اشاره ده د کوه طور حالاتو ته چې کوه طور کې د موسی علیه السلام سره کوم حالات سره مخامخ شوي، په هغې کې څومره حکمتونه وو. هغه حکمتونو په وجه باندې موسی علیه السلام د فرعون د باطل سیاست بیخ ویسته او اسلامي سیاست قائم کړ. او دغه شان کې بسین کې اشاره د سلیمان علیه السلام انقلاب ده چې سلیمان علیه السلام په انقلاب کې څومره حکمتونه وو، څومره اسلامي او څومره شرعي سیاست هغه جوړ کړی او قایم کړی وو. دغه مضمون چې کوم دی تفسیر اصل کلام ذکر کړی دی چې په طوا سین کې دغه اشاره ته اشاره ده. وروسته د موسی علیه السلام واقعه هم روانه ده او د سلیمان علیه السلام هم روانه ده. نو دې خبر ته اشاره شوه چې ځینې حالات داسې دي چې هغه اسلامي سیاست دپاره بنیاد جوړېدی شي. نو دغه تحقیق تفسیر احسن کلام نه دغه تحقیق نه پته لګي چې سیاست 2 قسمه لري، یو اسلامي سیاست یو بل غیر اسلامي غیر شرعي.
اصل کې سیاست خپل معنا ده خلکو اجتماعي اصلاح کول. اجتماعي کم ځکه چې خلک وسیږي نو د مجموعي خلکو اصلاحات دا غوي دنیاوي دینی او دنیاوي خیرخواهي لټول او داسې نظام قائمول چې هم پکې دین محفوظ هم پکې دنیا محفوظ وي. د سیاست ویل کېږي. د دې خبرې تایید د یو حدیث مبارک نه هم کېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د بنی اسرائیل سیاست به انبیاء کا نو پته لګي چې سیاست اسلامی اصلاحات ته ویل کېږي، اسلامي او دنیاوي اصلاحات ته ویل کېږي. دا بل خبره ده چې په کوم ځګونو کې د يهوديانو او د هغوی ذریعہ اثر خلق پاتې شوی دي، دغه حکومتونه تیر شوی دي. نو هغه دې ټکی نه په مذهبي لحاظ باندې سخت نفرت خلکو ولاړی، مذهبي خلکو بزیان کې دا شی خطرناک دی خواله مورز او دی وایي چې دینداري دې شته ویل کېږي چې بس یو ګټ کې کېنه بس چا سره کار مله. دا قسم دینداري او دا قسم دیندار مسلمانی دا د کوم ځای کې نشو شوی ده، کوم ځای کې ایجاد شوی ده. نو تاریخ په حواله سره تاریخونو لیکلي دي چې کله انجیل او تورات مکمل ختم شو په دنیا نه څه تحریف شو، سره دغه باطل او انقلاباتو کې دنه اوس وزید خراب شو، بیا مختلفو اړخونو باندې ولیکل شو. په دې کې عبادت چې کوم یو حد پورې محفوظ پاتې شوی، صحت پورې به عبادت شته او اخر کو تقدر زنګلون کې بوسیدو غارونو کې بجوان تیراو او چې د عیسی علیه السلام په انجیل شریف باندې په تعلیمات مطابق عبادت کا او چې تورات مطابق عبادت صحت پورې محفوظ پاتې شي، خو نظام مکمل پکې یرغمال شي، ختم شي. ځکه چې کله حکومت نه سره په غار کې پټ شوی یو دین محفوظي دین پټي کتابونه وسوځيږي نو د سبب د نظام نه څه خبرې نظام څه بدلېږي بده کې سوونو کارونه تیر شي پیوړای تیر شي. نو بلې طریقه باندې د نظام احکام تورات انجیل کې مکمل ختم شوی دي نشته پکې چې کله د نظام احکام پکې نو او یورپ کې حکومت جوړ شو نو ډېر مسائل به د شروع کېدل، د مسائل براتل چې هغه حل به پکې د آسماني کتابونو کې نو حکمرانان برالو د خپل عالمانو نه به تاسو کو چې را موږ د حکومت کو دا مسله ده صحه د کتابونو کې او غوکه کتابونو کې به سهل نو بل مسله براله اخر کې دی خلکو ویل دي نیکانو خلکو ویل چې را د څه معلومیږي چې د حکومت د آسماني کتاب سره تعلق نشته، حکومت ځان شي دی آسماني کتاب ځان شي دی او د دې مطلب دا چې کنه په آسماني کتابونو کې صرف عبادت دي نور څه پکې نه، حکومت سره تعلق نه. په دې وجه باندې د هغوی په نظام کې وری کړی شو چې کوم سړی دیندار یې هغه حکومت نه کوي او چې کوم سړی حکومت کوي او دینداري په خوانه ورسي، تضاد پیدا کړ. دا عقیده د یورپ نه راځي مخکې وچریدل. لیکن قرآن دومره کمزوری کول، قرآن خو یو محفوظ کتاب دی، هغه هر څه موجود ټول هر څه بکشته هیڅ شی د ورک شوی نه. دویم قرآن راغستل او صرف عبادت پورې محدود کول دا سخت ظلم دی، د قرآن سره سخت زیاتی دی. او بیا ردی غټ کمال دا چې کله نظام نسکوري نظام د بل چا په اختیار کې بیا نظام تعلیم خراب شي، نظام عدالت خراب شي، بیا د عفت د پاکدامنۍ هغه کوم اصول چې د غیر غمال شي، په حاشیه شروع شي، عیاشي شروع شي، به د نیکانو خلکو د سارونو امن خراب شي، د کمزورو خلکو د امن او حفاظت غ ذمہواری سنبال نشي. ځکه کم خلک چې حکومت کې غد الله نه یریږي او د الله یاره چې بچا کې نه نو هغه بیا د چا عبادت وکړي، کله په پیسو باندې به خلک خرڅېږي، کله به یو څه ظلم کېږي، کله به بل ظلم کېږي او ټول دردمن داستانونه به په هغه ځایونو کې چې آسماني کتاب نافظ نه وي په کوم ځایونو کې. نو دا رطواسین هغه احتمالات الله تعالی وایي تلک آیات القرآن، دغه آیاتونه د قرآن دي، دې سورت ته اشاره ده. دا سورتونه چې کوم دي د کوم څوڼ سورت چې ذکر کې سورت النمل، دغه آیاتونه د قرآن دي. و کتاب مبین او د کتاب ښکاره. مبین معنی دا چې د قرآن انسان چې کوم مقاصد دي کوم ضرورت دي قرآن هغه صریح واضح بیان کړی دي. انساني رهنمایي چې کوم د په ښکاره انداز باندې د کتاب کړی ده، هیڅ شی پکې پټ پاتې نه دی. نو دا سوالات هم بیا بس دي چې خلک سم صدرا شي او یاره بس د حق او باطل پته نه لګي، هیڅ پته نه لګي څوک په حق ده، خبره مکمل غلطه ده. ځکه دومره قرآن چې ستا دپاره حق او باطل معلوم نه کړي، ثابت نه کړي، بیا د کتاب د نازلېدلو معنی څه شی دی؟ بیا د کتاب مبین څنګه شو چې کله ته د حق باطل پته نه لګي. نو آسماني کتاب دو صفتونه ذکر شي، یو قرآن دی، بیا لوستلو والا کتاب دی، د دې قابل دی چې بیا ولوستل شي. او دویم صفت د قرآن دا ده چې د دې مقاصد بیخي واضح دي، پټ نه دي. نو دا اعتراضات په ذل چې خلکو نه لاره ورکه د حق باطل نشي معلومولی، دا خبره غلطه ده. دو صفتونه شو.
هودن رهنمایي کوونکی دی څه طرف ته د انسان کوم مقاصد چې دي هغه کې د رهنمایي کوي د انسان څه مقاصد دي د انساني مقاصد دا دي چې په دنیا کې د ژوند ضرورت پوره شي او ژوند لږ په راحت باندې تیر شي نو دغه د راحت اصول شریعت په تفصیل سره ښودل دي. دویم نمبر د انسان ضرورت په راحت سره ژوند تیرول دنیایي وسایل برابرول د انسان ژوند ضرورت هغه د لپاره شریعت چې کوم اصول ښودلي دي ډېر بهترین اصول دي کوم ځکه کوم چې قرآني نظام دی نو دغه ارمان د انسانانو پوره دی. دویم د انسان مقصد دا دی چې د الله رضا حاصل کړي د جهنم نه بری شي دا انسان اخرنی هدف دی اولنی ضرورت دی د دویمې مقصد دی او دغه مقصد قرآن ذکر کړی دی چې من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز انساني کامیابی دی ته وایي چې بس د جهنم نه سړی بری شي جنت ته داخل شي اگر که دنیا په کړهونو کې تیر شي خو چې دې ځکه کامیاب شي بس دې ته کامیاب وایي چې دې کې ناکام شو دې ته ناکام وایي او دغه لار د قرآن نه معلومیږي د بل ځای نه معلومیږي نو قرآن هدن دی رهنمایي کوونکی دی وبشرا او زیری دی للمؤمنین د مؤمنانو لپاره قرآن د مؤمنانو لپاره خوشخبری د زیری دی چې څوک به دې باندې عمل وکړي نو دنیا به هم صحیح شي قبر به هم ټیک شي آخرت به هم ټیک شي د درېواړه به ټیک شي دغه تفصیلي احوال به حدیثو کې موجود دي قرآن کې موجود دي نو د مؤمن لپاره هدایت دی د مؤمن لپاره زیری دی ځکه چې مؤمن ته پیدا اخلي بل څوک ته پیدا نه اخلي د ځکه کې مفسرین یو باریک نقطه ذکر کړي دا غدا ده چې کوم کس د قرآن نه رهنمایي حاصله ولا او دا احساس ورسره و چې قرآن زده کول غواړي الله تعالی چې کوم هدایت په هغه باندې عمل کول غواړي او دې باندې کار کوي مهنت کوي ته پوښ د مؤمن دی ځکه چې هدن و بشرا للمؤمنین قرآن د مؤمن د لپاره هدایت دی او دغه د لپاره زیری دی نو پته لګي دا کس مؤمن دی دا اندازه ته ولګیدل او چې کله انسان ځان بيخي د قرآن نه بي پروا ګڼي چې قرآن ته مې ضرورت نشته کسو کې وایو کسو کې نه وای زخ ولا ټیم نه ورکوم زه د فیسبوک او د ټي وي نه د نورو غیبتونو کسو نه نو وزګارېږم هغه ما ته مهم دي او قرآن دې بالکل بجون کې ټیم ورنکو نه علم لا نه تلاوت لا نه درس لا اسلام نه او دا غیر رهنمایي حاصل نه کړ کوم ژوند چې دته رہی کوم مرحلو نه تیریږي باغې کې د قرآن هدایت غو سره نشته چې کوم څه کوم د شریعت د باره کې څه وي دا ټیک دي که نه ټیک دي نو دا کسې به دې خبره باندې پوه شي چې زه مؤمن نه یم ځکه قرآن د مؤمن لپاره هدایت دی او زیری دی او زه خو د هدایت اخلم او نه څه غم کوم نو زیری د کوم ځای نه شو هدایت د کوم ځای نه شو نو دا دواړه لازم ملزوم خبرې دي چې مؤمن کله هدایت حاصلوي د قرآن نه حاصلوي او چا چې د قرآن نه هدایت حاصلوي ته پوه شي د مؤمن د باقي خلک بس معاملې الله تعالی د څه شي دي نو دا درې څلور صفات شو قرآن د بیا لوستلو قابل کتاب دی مقاصد واضح دي او د مؤمن د لپاره د رهنمایي هم ده او خوشخبریانی هم دي نو چې کله د دې صفاتونو مالک دی دا کتاب د زده کولو قابل دی د عمل کولو قابل دی د له ټیم ورکول او په دې باندې خرچ کول دا ارزي دا دې قابل دی لدین اخو د خلکو صفات ذکر کیږي چې کوم خلک حاملین د قرآن دي قرآن زده کړي د پاغي باندې عمل کوي نو د هغه علامات او صفات ذکر کیږي چې د انسان نه د څه قسم انسان به جوړي نو الذين د هغه کسان دي یقیمون الصلاه چې قائمي منز یو ادا د صلات یو اقامت د صلات ادا کول مازدار جزان لمنز وکي خپل چا سره تعلق نشته چې بس څوک کوي کنه کوي خپل کاری دی لکه بس موږ ادا د صلات کوي اقامت د صلات نشته دویم اقامت د صلات د ویل کېږي چې د دې موز د لپاره یو نظام موجودي او دغه نظام کې دغه ذمہوار خلک دي د لپاره موجود دي چې خلک به منځ ته راړي خلک باندې به منځ کوي چې کوم خلک نه کوي منځ غیر سزا ورکوي بالماضي به ختمي د اقامت الصلات وایي چې د لپاره نظام موجود شي لکه څنګه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وان اقیم الدین تاسو دین قائم کړئ نو دین څنګه قائمېږي دین داسې قائمېږي چې دغه شریعت او دین قانون او اصول نافذ شي چې کله اصول نافذ شو قائم شو قانوني حیثیت ته ملاو شو اوس دین قائم دی څوک زنا نشي کولی څوک بغلا نه کوي څوک به ظلم نه کوي څوک به د چا حق نه وهي څوک به بالماضي نشي کولی څوک به شعائر سپکاوی نشي کولی سر عام ګناهونه به نشي کولی ځکه چې دین قائم دی او کوم ځای کې چې دین قائم هلته کې څوک جرمنه نشي کولی په دې وجه حدیث مبارک کې دی چې څوک مونځ قایم کړي نو دا مونځ سره د ګناهونو نه منې کوي و دې ځکه نقطې ته وایي که مونځ دغه مونځ قایمول په معنی د نظام سره واغستی شي
چې خلک دومره تکړه شو دومره شعوري مسلمانان دي چې د خپل خېټې د دنیا د قصو نه تیر دي او نظام یې قایم کړی دی. نو چې کوم نظام دی قایم کړی دی نو هغه نظام اسلامي نظام وي. نو اسلامي نظام کې اقامت تصورات وي چې دا به خلک به مونځ ته راولي په زور باندې او د بېنمازۍ په مخه نیسي. داسې به نه چې دننه به جمع ولاړې بار به خلک شور کوي او شغله لوبې به کوي قصې به کوي د مونځ مذاق به وړوي. داسې به نه نو به کومو ځایونو کې چې نظام د مونځ قایمي نظام صورات قایمیت اسلامي نظام او کوم ځایونو کې چې اسلامي نظام مقصود ګناونه کولی نشي هلته په خپله ګناونه بند شوي. چې کله امر بالمعروف والا ځای په ځای ولاړ چې چا روژه وخوړه خیر یې نشته. هوټلو ته تالې وهلي اعلان یې لګولی چې که چا روژه وخوړه معلوم شو نو دومره سزا یې ده او د مونځ په ټایم کې څوک په بېنمازۍ کې برابر شو نو د سزا یې ده. څوک په غلا کې ونیولی چې دومره سزا یې ده. د چا مجال نشته چې ګناونه وشي. نو چې کله مونځ نظام قایمي هلته به ټول ګناونو مخنیوی په خپله باندې وشي. نو اصل کې د مونځ دغه ځای کې هم اشاره نظام ته چې نظام بنیادي ضروري شی دی. پاتې شو دا مطلب چې ځان لمونځ کوه ګناونه به نه کوې دا خبره نه ده. تاسو خلک کینئ چې جومات کې مونځ وکړي بار غیبتونو ته زور ورکړي دروغو ته زور ورکړي غلا کوي دکاندارۍ کې چل کوي بار څه کې ورانۍ کوي په چپه لار باندې خوشي د ګمراه خلکو سره انډیوالیاني ناسته پاسته او دغه پنځه وخته مونځ کې کوي دغه هم دی راګرځولی نه شي بیا هم دغسې کوي. نو دا معنی نه ده چې چا په جومات کې مونځ وکړي نو بس ګناهونه نه بیخي د پنجره کې بند شي داسې نه ده بلکې څو پورې چې هغه پورې چې د مونځ دپاره نظام نه قایم کړی دی د ګناهونو نه بچ کېدی نه شي. چې کله ولا نظام قایم کړي اقامت تصورات یې وکړو اوس به ګناهونه په خود به خود ختمېږي دا به نه وي. نو مؤمنان او کم کسان چې حاملین قرآن دي د هغوی په ژوند کې چې کوم ځای کې دوی اوسېږي د مونځ نظام به موجود وي یقیمون الصلاة قایموي به مونځ د مونځ دپاره به نظام. نو چې کوم ځای کې حاملین د قرآن دپاره اختیارات او اقتدار نشته دی او د اقامت تصورات د مونځ نظام هم نشته دی خود به خود خبره ختمه شوه. ويؤتون الزکاة ورکوي به زکات وهم بالآخرة هم یوقنون دوی په آخرت باندې هم یقین لري. او چې کله آخرت څوک ومني د آخرت یره زړه ته کوزه شي د آخرت حیبت یې زړه ته کوشي مجال نشته د ظلم وکړي د ګناه وکړي د زیاتې وکړي. په دې وجه پښتو کې مشهوره خبره ده چې کوم سړی د الله نه یریږي د هغې نه مه یریږه او چې کوم د الله نه نه یریږي د هغې نه بیخي ځان ساته دې نه وحشت درینده جوړېږي. نو د قرآن کمال دا ده چې په انسان کې د آخرت یره راولاړی او چې د آخرت یره پکې راولاړه کړه ټول ګناهونو نه په خپله باندې به د لاس راښکلی شي ګناهونه به نه شي کولی په ګناهونو به جرأت نه شي کولی.